پرون رانا یو سړی تپوسو کو چې زه کمیونست یم. کمیونست معنا دا روسی خیال سره نو مال ډیر هغه چې کمیونست دا ډیر بدلمنا او بد عقیده او بد اعتقاد خلق دی او پکې تم سه ما نه تپوس کولو څه مطلب وتما ته قران نه دا ثابته کا چې دا قیامت با څنګه برپا کیږي او دنیا به څنګه ورانی دا قران نه ثابته ما وی چې دا قران نه ثابته کوم نو تب بیا دا کمیونستانه توبه وباسي نو ما ته وی چې او بالکل ما وی چې تا چرته اکسیډنٹ لیدلې دی اکسیډنٹ پیژنې څه ته وایي ها ټول غون شروع کړ په خبره مزنه پوهیږم اکسیډنٹ دی ته وایي چې سره لارې او جنگيږي موټر او جنگيږي ریل ګاډي او جنگيږي او اجازهونه پاس په هوا کې سره او جنگيږي سو ګورای چې دوه لارې سره خپلو کې مخامخ شي او او جنگيږي نو هغه لارې چې بالکل ثابت او ثابت خلق پکې ناس دي نو چې دا د 100 او 120 په سپیډ کې سره وای مخامخ نو ارسه دانه وانه شي کنه شي ټیکا ټیکا شي لارې ټوټه ټوټه شي او یا بیا ریل گاڑی لگی شی لارے ہوئی نو داغی خو چرتا تیکے ام معلومی نشی دا سے بسمہ بسمہ کی دا ٹک دا ویلے آو ٹک مال قرآن کے راضی چیز دو وقت کے قیامت برپا کوما نو پدے کائنات دا دنیا کے دو استوری دی چی دا یو نامس پوگمائی دا و دا یو نامن ور دا نو دا دوار استوری با سراو جنگی نو که خیالو کئی چی سمرا د ایکسیډنٹ سپیډ زیات وی او زور زیات وی عمر طبعی زیاته کوي دا بم تاسو وګورئ یو گرنیډ بم چې د نیم کیلوي نیم سیر یو بم په دې جماعت کې کېدا نو دا نیم سیر تاسو ټول په دې جماعت کې جسم را ناشتي یو کس بدر کې کم از کم من خوې کا نو کزر کسې یو ک 1500 نو 1500 منش 1500 منا نیم سیر بند ټول ټیکا ټیکا کی کنه کی کپاته بشای چرتا 1500 منا نیم سیر بم ټیکا کوي او هغه بم چې ده هغه د انسان جوړ کړي یو ساخت ده نو قیامت چې برپا کیږي نو دا نور اوس پوګمای با پخپلو کې او جنگي نو دا دې څومره لوی دا سپوږمۍ د دې ټول زمکه په اتشل مقدار لوي دا موجوده زمکه چې تاسو غړېدلې ګوري ټوله دنیا کې دغه مرزمکه چې اتشل کین یو د سپوږمۍ ته جوړي او دغه چې دا نور چې ده د دې زمکه په اتشل مقدار لوي نو اندازه وکړئ چې د زمکه په اتشل مقدار لا بم چې ده په دې زمکه خلاص شي نو په دې زمکه بچرته زراوم لاندې باندې پاتې نو ما ته وی چې دا تا د عقل نه ویو که قران کې لیکلي ما دا قران کې لیکلي ما عقل سره سکار او عقل د مونږ کې چرته وی پاکستان کې ملا د چا عقل شته پاکستان کې چرته عقل من سره هم ګوري ار سړی ته چې ګوري نو د عقل جنازه وته دا ار سړی ته چې خپنه شي تاسو د ځان تم چې وګورئ د عقل جنازه مو عقل من خلق تیو اغلا ختم شي عقل من ممکن نشته او نه زمون عقل سره سکار شته که عوام دین د عقل جنازه وته دا او که خواص دین د عقل جنازه عقل من خلق هغه چې چا با د خپل ځان نه په بل چا باندې ترجیح ورکړي نن په پاکستان کې وګوره ار یو سړی شرمخته لکه په ځنګل کې شرمخان نور زناور خوري او وخت په تیری دا سیمون په پاکستان کې شرمخانیو چې د چالک زور شتا نو اغا بل ماتای او بل خوري پاکستان کې لاندې وګورئ علاقه سرکار کې په دفترو کې شرمخان ناس چې ورشي چې ته خړلې نه نو ستا کار نه کی خوري بد شوکای بده لټکای بده قبائل الاورشا جرګه سیستم دی پک د قبائل ملکانو چې ته خړل
تړلې نه او حلال کړې نه استا فیصله نه کوي مونږ لراشه چې مولا سے پلار می مړ دے کپن څومره راوړم نو زه به وایم چې 40 غزا راوړم اوس دا سوچ زنه کوم چې د دې خانه خراب بچي پلار مړ دے او د سره خدا نه درک نه لګي نو دې به 40 غزا کپن د کم ځای نه راوړي ا د شرمم چرته منډه کی یا کور غاڼه کی یا د خزه جامې غاڼه کی 40 غزا کپن لا اوس پیسې پیدا زړو خزونه چې تاسو کې چې ادي څوکم وي بچیا دړای سوجي راوړاو دو سره غوړی راوړاو د تختې الوای ضروری ا زړې شرمخانی بیا مازیګره د زړو شرمخانو نه بچیا دا پلانې راوړا د مولای ډېر خوخه واجه په فاتحه کې مولایم ور سره په جمعات ته په پتنوس کې او روانه کړی دا وړې شرمخان افسر لدی چې پیسې ورکې او کار دی پیو کو نو رشوت د قبایل ملکانو لدی چې ورکې نو هغه ورته پسوي پس اول راکا د دوه ډلون ختی دي کورونه وران شو سره جرګه چې پکراله پس نامه ته کې خوا نو کله زره در نواغسته او کشل زره در نواغسته او کار چي وا زما د غور نیکه د زمکه جرګه وا ابل اورس په جرګه کړي د دریوالو ملکانو نو 40,000 روپے پسې واغست 60,000 مونږ نه غستی دي زما تر زامنو نه او 60,000 بلې ډلې نه نو نن راغلی ما ورته خبره واره پیسې پایا کراوړې 60,000 روپے کینی والله چې زتا سفرې نه ده پس نامه یې ما په د کفن نامه یې خیر زړو خزو په د لومبش په د تختې الوان نامه یې خیر دا تاسو عقل خو نه سړو کېشته او نه خزو کېشته زمون خو بیره تبا ده کور مران ده ملک مران ده عقل مران ده تعلیم نشتا دین نشتا پویا نشتا سمجھ نشتا تاسو خیال را مرگ خو یو خوف غواړي د خدای په زړه کې خوف حدیث کې راځي یو سړی چې مړ کېده نو زامنو ته وصیت وکړ چې ما اوس وځوي او ایرمه په هوا کې باج کوي په قبر کې می چخخ نه کوي زامنو ورته ویل بچو ما خدای له سکړی نه دي چې قبر کې ور پیښ شمه نو ور تخم بچ چې ځان ته خلاص کم د دې وجنه چې خدای ته پیښ نشو چې مرشو زامن اوس وځولو او یې په هوا کې باج کړم خدای خو په دې قادر دی بلا قادرین علی ان نسوی بنات کم ذات چې ابتدا کې تدوبونه جوړ کړي هغه ذات تابع جوړولې نشي جوړې کا ځان ته پیش کړ چې دا وصیت دی ولې کړو د سوځولو ول خدای ته ملیدنه چې درته پیش کوم ځان خلاص کړ الله ورته ز چې تمانه دومره یری دې ما وبخلې ناجیزانو بخنه خو یو خوف او یره غواړي پزړه کې د الله نه چې خوف او یره دې پړه کې د الله وا ته بخلې سره خوف او یره دې پزړه کې د خدای نه وا ته بخلې نه ستا په دې ملک داسې خلق شته چې داغي په کور کې د اجرتی قتلونو سازش کیږي هغه خلق مونږ سره راځي جمعات کې منځونه هم کوي د دې په کور کې د غلو دی پوده او د پردو کورونو ورانولو سازشونه کوي هغه خلق منځونه هم کوي هغه ګیرین پریخي ای سره تسبیح لاس او کور د بل د کور د ورانولو دی پوي دار قماش سره داغه په کور کې مشوره کیږي او د شپې داغه د کور ناټی کیږي نو ارض میں داو چې عقل قوم کشتنا او د عقل منغنا جنازه وته ابل اورز یو سره راغې یو مسئله تاسو مسئله دا تاسو کوچ یو سره دی هغه خزه تدری طلاق ورکړي نو اس اخ پیمانه ده نو ما ورته وی چې اس پیمانه ده نو زه د پیمانتیا سره علاج وکړم که ترمیم پکې کول غواړي خو ورشه د پاکستان قانون کې په ترمیمونو پیتی کړو او بیړای ولا غر ککړه هغه لا ورشه شریعت کې ترمیم نه کیږي چې د درې طلاق ورکړي دي عمل چې د اړه سره تعلق لري واحد شی طلاق دی چې د اړه سره تعلق نه لري
کپټوکو کې دی خزه تا وې چې یو دوه درې هم در باندې طلاق پټوکو کې دی کو ما پورن خطه نجی تاسو بس چل کوي نجی تاسو بس چل یو غنټه زما د اړه دی خپل لراو او سړی ډیر شریف سړی دی تاسو بس چل کوي والکه د خدای خاطر او کما پرې د نه پويګم ز مولا نه ما چرته بل مولا لا ورشل نه تی ما ته خود نه اخذین ویل چې دنا تاسو کو میړې نو دسې کړم نو کې می خیال کولو چې دا اوس د سړی زوی نه مال خزه خاون دواړه په دې راضي دي چې دنا تاسو کا زما په فیصله ویاله مال ورشه خزه راواله چې دلته چا طالب ته نکاح کما او ور سره شپه تیر کی او سبا له غ طلاق کی او درې میاشتې د تیر شي بیا بد تر واچ ورشه خزه راواله بس چت پاسې دولا نو باندې سره بالکل د شری زوی نه په خبره نه سره په اشاره پوښ په اشاره خبره دې کړې نه چې هغه په بیا پوي بعضی سړی د مچای غوندې بدر پورې خطي لکه عقل وکاس نو زمون وطن د دینی او دنیایي دواړو تعلیمونه مبرع ده اس چالکانی ډنډه ګولای کوي او چې ځوانان شي صاحب دا چې دا موجوده ځوانان ګوري چې په څه قهر اخته بیا دغه کار کوي او چې زاړه شي صاحب بیا به ټوخیږي د مولا د غاړې غربي په جمعات کې بناستي او مولا به دوست پیګ موتراغلی دا داستاسو ژوند او دام زندگی ده اس پوی نش رحمان بابا ته چاوي سال دی چې دلته پروت هغه ورته خبر نه يم چې را واستم لکما خبر نه يم چې را واستم لکما اوس مکم طرف تاستای چې دروما لکړون چې لاس د بل پوګه کیږي اس جوړل وړ نوی ور معلومه ټول وړاندې د بل پوګم لاسي خده اس پتراتن لګي چې په لوړه میخې دی او که په جوړه میکو دا عزیزانو خپه نشي خدای پرستای چې موږ نه د انسانيت بوی موته ده بوی هغه بوی راکې نشته دا ځکه زه د خپل ملک دا خبرې کوم چې ما د دنیا د ملکونو خلق کتلی زډېرو ملکونو کې ګرځیدلم او ما د دنیا خلق کتلی دي دا سه بیکار او بے عقلا او بے ضمیر قوم ما دنیا کې نه دی لیدل لکه د پاکستان نو دا اساسي چون کې جنې او عزیز وحی باندې میں با شروع کړه دے یا قرآن نزول 99% دا خیال دی چې دې کې طالبان وغیرہ چی شاید چې په خبره به پويږي نور ما خیال دی چې په خبره پويږي نه خپه نشي ولی نه پويږي ځکه نه پويږي چې تا د پوي د پارس اسباب نه دي جوړ کړي لامبو دې نزد او دریاب ته دې ټوپ کړي دي نو چې لامبو نه ورځي او دریاب ته ټوپ کې خلاړې غرق شي نو موږ لامبو نزد ذکر او دنیا تراغلی نو دنیا خو دریاب دی دریاب تراله او لامبو دې نزد نتیجه دا چې غرق بشي او تباہ بشي نو هغه پروفیسور ما ته وی چې تا د عقل نه ما ته دا وی چې نور اوس پوګمای منس کې به اکسیډنټ وشي او قیامت به برپا شي ما ته دا ویلي چې قران کې راته وخه ما دا قران کې لیکلي قران کې راځي چې لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما انسان دا ګمان کوي چې زه د دې اډو کې به بیا را جمع نکم بلا ولنا قادرين على ان نسوي بنانا الله عز وجل قادرن چې ستاده غوتی دي په دې غوتو کې وګورئ نړۍ باندې کرخي دي دا کرخه به عمران لاندې باندې دي دا څه به کمپلیټ او مکمل را جوړ کم او ځان ته به پیش کم او ځان ته به دا کلا فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر نور سپوږمۍ نه برانا لاړ رڼا به ختم شي اوس خو دنیا کې دا الله رڼا د پاره پیدا کړی دا رڼا به ختم شي نو څه چل بوشي وجمع الشمس والقمر نور سپوږمۍ بخپلو کې ټکراو شي او داسې आवाज به وشي داسې आवाज به وشي چې الله دې امان راکړي
چې आवाज وشي او دنیا ورانه شي چې ورانه شي نو دا انسانان به څوي خدای پاک وي تاسو به ولاړی تاسو به ولا یقول الانسان یومئذ اين المفر انسان به په دغه ورځ आवाज وکړي چې الله چرته د تختې دوزم شتاو کنا یا الله چرته و تختم دماکا وشوا دنیا ورانه او ډاګه شوا کم خوا و تختم आवाज به وشي کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر کلا تخته دې چرته تخته دې چرته کلا لا وزر الى ربك يومئذ المستقر تخته دې نشنن سوا د الله د مخینه د بللار چرته نشتا اے چرته نشه تخته که تخته نو صرف د خدای مخینه به ورته بل لار دی الحمدلله هغه پروفیسور کلمه تیر کړو وګونه ونیو چې مانند د کمیونستانه توبه وې زما دا یقین راغې چې واقعي قیامت چې خدای څنګه ویلي دي داسې به برپا کی نو زما ديدانو عرض مې داو چې قران کریم دا یو عظیم کلام دی اوس دا اخیری نقطه ووري چې دنیا ته د راتلل شروع کېده نو د جبرائیل با په کومه طریقه باندې دا قران دنیا ته راوړو طریقه یې سوا علما وايي چې طریقه یې داوا چې دا قران په بیت العزت کې پروت او جبرائیل ته आवाज وشو چې پلانې صورت یا پلانې آیات یا پلانې جمله دا د بیت العزت دا واخلا او لاندې جناب رسول الله ته یوسه